که څوک ما پسې سوی راوایي مشواري به ویلي بل چا به ویلي ویلي به که څوک زما ذات پسې سوی نو ما معاف کړی دی او زه خپلو کارکنانو ته هم دا وایم چې د هغې جواب د کنځلو په کنځلو سره نه ورکړي بیا زمونږ او د هغې فرق سره مولانا قاسم صاحب چې الیکشن بایلو د دې حوالې سره څه ضروري خبرې وي چې ما وی تاسو سره ډسکس کوم مولانا قاسم صاحب له یو اهم پیغام هم زه د ویډیو کې شریک کوم نو ویډیو تاسو هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې زما دا پیغام مولانا قاسم صاحب له ورسي پاکستان سیاست دومره ګنده سیاست دی دومره ګنده سیاست چې دې سیاست کې که ډېر علم سړی ډېر پرهیزګاره سړی هم ودرېږي خو هغه سړی بیا د عوامو نه پاتې کېږي هغه سړي پسې بیا مطلب مختلف قسم ټارچر کېږي هغه پسې کنځلې کېږي که هغه علم وي که ډېر پرهیزګاره سړی هم د پاکستان د سیاست له انټریو کې نو هغه بیا د دې عوامو نه بچ نه پاتې کېږي نو دې ځای کې زه مولانا قاسم صاحب له دا پیغام ورکوم چې شکر وباسه چې الله پاک ته دې ګنده سیاست نه بچ کړي او دا ستا هار نه دا رستا اصل کې جیت دی که چېرې تا الیکشن بایلو نو بل طرف ته دا ستا ګټه دا چې ته الله پاک دې ګنده سیاست نه وساتلې دې کې که ډېر هم پرهیزګاره انسان راشي په دې سوشل میډیا باندې زه ډېر داسې پوسټونه مو کتل چې مولانا قاسم صاحب پسې خلکو پوسټونه کړي مولانا قاسم صاحب پسې ویډیو جوړ شوي چونکې ما خپله زه د سره پرسنلی نیم میلاو شوی خو د مولانا قاسم صاحب مخکې چې الله پاک څومره نور کې خلی نو دې نه دا پته لګي چې مولانا قاسم صاحب یو ډېر پرهیزګار یو ډېر متقي انسان دی ډېر خلک یې صفت یې کوي چې واقعي مولانا قاسم صاحب پرهیزګار انسان دی دې ځای کې مولانا قاسم صاحب له ما دا پیغام چې شکر وباسه چې الله پاک دې ګنده سیاست نه ته بچ کې او سړی یو ویډیو سره شریک کوم چې دا هم د پی ډي ایم حصه ده چې د مخکې مولانا سمیع الحق صاحب پیسې ویلي دي دا هم ورنو تاسو له خپله پته ولګي چې دې سیاست کې څومره منافقت دی دې پی ډي ایم کې څومره منافق خلک راټول شوي دي چې دی یو بل نه دی پرېښلي دی مولانا صاحب نه دی پرېښی دی یو علم سړی نه دی پرېښودی د هغه شهادت له چې ده څه ویلي دي څومره بکواس ده کړی دا ویډیو وګورئ نو هغې نه پس به نورې خبرې هم وکړو د سمیع الحق دې زده ویم چې دا خوله دې په لګام کې کا کله دې پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغی کم چې د پلارو په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و یو پښتون به هم دغه انجام ملګرو تاسو کته دا ویډیو تاسو کته چې دا څومره مطلب منافقت ته دې سیاست کې چې د یو بل بیا نه بخي یو بل پسې داسې خبرې کوي لکه یو شهید ته الله پاک ګوره څومره غټه مرتبه ورکړي او دی وایي چې د شهید انجام لکه هغه خو الله پاک شهید کړی هغه خو الله پاک شهادت مرګ ورکړو او دی وایي چې د هغه زوی دا پیغام ورکړی چې ته سم شکې نستا به هم د خپل پلار غوندې انجام وي لکه دله دا ښکاري چې د هغه انجام ډېر خراب انجام دی دا خو چې کله د قیامت پر ورځ د هغه مرتبه الله پاک تعالی وښیي نو تعالی پته ولګي چې آیا د شهید مرتبه سوي د شهید له الله پاک څه انعامات ورکوي او بیا تعالی هغه ټایم کې پته ولګي نو سیاست ولا ګنده ځکه غلیظ سیاست ولا ما ځکه ووي چې تاسو سره ما دا پروف هم د ویډیو کې شامل کو چې ځکه مې ولا مولانا قاسم صاحب له دا زه پیغام ورکوم چې شکر الله پاک نه وباسه چې الله شکر دی چې دې ګنده سیاست نه دی بچ کم نو بل عوامو له دا پیغام ورکوم څومره هم فیسبوک سوشل میډیا ورکرز دي د پی ټي آی فالوورز دي څومره هم مختلف پاټو سره مطلب تعلق لري نو کم از کم د عالمانو قدر کوئ کم از کم د داسې علم چې هغه کې تاسو عیب نه وي لیدلي نو د هغه قدر کوئ چې کم یو علم یو هغه کې عیب وي د هغه باره کې دله زه نه ویم خو مولانا قاسم صاحب باره کې دله زه سپیشلي دا پیغام ټولو له ورکوم چې اټلیسټ د پوسټونو نه ګنده پوسټونه د پسې مه کوئ د پسې ګنده قسم ویډیوز مه جوړوئ بس الله پاک د دې ګنده سیاست نه یو وساتلو یو چانس یې ورله ورکو چې دې ګنده سیاست له مرازه دی یو شارټ غوندې ویډیو وه د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه کوئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ پیج هم لایک کوئ ډېره زیاته مننه والسلام